حرمت علیکم پر تاسو باندې حرام کړی دی الله رب العزت امهاتکم ستاسو مندي و بناتکم ستاسو لونی و اخواتکم اور ستاسو خوندي و عماتکم اور ستاسو ترګانی و خالاتکم اور ستاسو خالاوی و بنات الاخ اور ستاسو د ورور لونی و بنات الاخت اور ستاسو د خوند اولاد و امهاتکم اللاتی ارضعنکم اور ستاسو هغه مندي چې ستاسو تشدید درکړي دي و اخواتکم من الرضاعه اور ستاسو هغه خوندي چې ستاسو سره شدید شلې دي و امهات نسائکم اور ستاسو خواشي د زامنو د کور والا مندي و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور هغه کشنیان انجونې چې ستاسو په تربیت کې دي او من نسائکم اللاتی دخلتم بهن اور هغه زنانه چې تاسو د چا سره هم بستری کړی وي فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچيري تاسو هم بستری نه کړي فلا جناح علیکم پس پرتی باندې و ګنا نستا وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم اور تاسو د زامن کور والاوي هغه زامن چې تاسو په نسلو کې وي وان تجمعوا بين الاختين اور دا چې تاسو جمع کې دوی خوندې په یو نکاح کې الا ما قد سلف مگر دا خبرې تیرې سوي دي ان الله كان غفورا رحيما بشک الله رب العزت بخښن کې دی رحم کوونکی دی عزیزانو دا هغه آیت د سورۃ النساء 23 نمبر آیت دی چې الله رب العزت بدی کې د زنانو متعلق کمی زنان حلال دي او کمی زنان حرام دي پر تاسو باندې الله رب العزت تفصيلات بیان کړی دي مور حرام ده در قیامت در ساره پر مور حرام ده مور کدي حقيقي وي او کا د پلار دوه مواده کړی دواړه حرام دي د دې تفصیل مشپرون بیان کړی دي وبناتکم واخواتکم ستاسو لونی اور ستاسو خوندي اور ستاسو تروريګانې اور ستاسو خالاوي اور ستاسو د ورور لونی اور ستاسو د خور لونی یاد وساتئ درې رشتې راځي حقيقي رشتہ مور پلار په شریکان دواړه یو حقيقي یا صرف په پلار باندې ګډي په مور نه ګډي یا صرف په مور ګډي په پلار نه ګډي دته وای حقيقي علاتی اخیافي دا درې سره رشتو کې کدر ورور لونی کدر خور لونی اور که خالاوي وي او که تروريګانې وي دا ټول په درو سره تو کې حرام دي در قیامت تر سهار پورې دویم نمبر باندې و امهاتکم اللاتی ارضعنکم ستاسو هغه مند چې تاسو ته شیدې درکړي کمی مور چې شیدې درکې هغه دا غره کم حرام ده لکه خپل سکم مور چې ته حرام ده شریعت کې لیکل چې دا رضاعي مور پرته ضروری نه ده ها لیکن دا خبره هم ده چې رضاعي مور په وراثت کې هم حق نه لري ازمش خلک رضاعي مور هم په وراثت راګړي رضاعي مور څخه پرته نشته چې شیدې چې لیکن دا رضاعي مور په وراثت کې هم حق نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم رشتہ چې د نسب څخه حرام ده هغه رشتہ د رضاعت څخه هم حرام ده دا دواړه په حرمت کې سره برابر دي واخواتکم من الرضاعه اور تاسو هغه خوندي چې رضاعت یعنی تاسو سره شدید شلوي دا هم پر تاسو باندې حرام ده دلته دوه درې خبرې ضروري دي د میړه د اجازت بغیر به شدید نور کې زنانه دویمه خبر چې کوم انجلی ته شدید ورکله ډېر به مشهور کی یا لک ته ورکله ډېر به مشهور کی ټول خاندان په خبري چې ماده ته شدید ور کړی دي اور نن سبا په دور کې دا حکم فرض دي چونکه مسلې کې اختلاف اور جګړې را روان دي فرض دي دا حکم یار خو به ور کینا او کې ور کې به ښه مشهور کی اور نو سبق په هسپتالو کې دا عذاب شروع شوی دي هسپتال کې کښنه پیدا سي اور مور نه جوړي یا بل مسله اسی یو زنانه څه شدي ورکی دا د شریعت د حکم خلاف ورزي ده د شریعت په حکم کې دا سند اول به د میړه اجازه اخلي اور دویم دغه شب مشوره کی بیا به دغه بعد نکاح ورکی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې عقبه بن عامر رضی الله تعالی په مکه کې زنانه ولا رال او ماتي دواړو ته شدي درکړ د میړو مهنت زمانہ ته رسول اولاد پیدا شوی عقبه بن عامر مکه سے مدینه لراله نبی علیہ السلام ته فرمایل چې زنانو ماتي دوړ ته شدید درکړ دي نبی علیہ السلام الخير په داغه کې دي سره جلاسي اور جلاس عقبه بن عامر خپل معنی پېښ او لدغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د رضاعت مسله ده اور یاد وساتئ رضاعت هغه وخت ثابتېږي چې کښنه د شیدو لایقت لري کښنه چې ډوډۍ شروع کی خوراک شروع کی داغه بعد د رضاعت یو مثال کې تو فرض مش په مذهب کې 2.5 کال دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ په مذهب کې 2 کال دي دواړه بر حق دي مذهبونه 2.5 کال بعد کې کښنه د مور شیدي وچشله رضاعت ونه ثابتېږي 2.5 کال کې دنه چې دي هغه بر رضاعت ثابتېږي داغه سبات کې به نه ثابتېږي اور رضاعت د لپاره ضروری نه ده چې دارک د خوا د موري یا د انجلی د خوا د موري یا درم هر څوک چې
کدا الک مور انجلی ته شیدې ورکې د انجلی مور والک ته شیدې ورکې یا درې مشه زراله او دې دواړه ته شیدې ورکې په درو سره شروطو کې رضاعت ثابتېږي او د رضاعت لپاره دا مسله هم پزې چې یو سړي په دې کال کې یو کشنی په دې کال شیدې وڅښلې یو کشنی لس کال بعد شیدې وڅښلې د دواړو رضاعت بیا هم ثابت دي رضاعت لپاره ضروري نه دي چې په یو کال کې خامخا دواړه وڅښي په یو میاشت کې ضروري ده نه دی هر څو کال بعد پر یو بل باندې د حرمت ثابتېږي و امهات نسائکم اور ستاسو خواشي یعنی د زنانې مور پر تاسو باندې حرام یاد وساتئ د زنانې مور چاہے معنی د مطلقه یا ته بیوه کونډه سوي هر څه چی پر تا باندې ستا خواشه حرام ده وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن اور هغه انجونی چې د بل میړه سره تاسو لراله تاسو په تربیت کې دی یو میړه دی طلاق ورکړي یا میړه مړ شو هغه زنانه پاتې شو بعد کې د نکاح سره کداغه سره کښنی انجونی دی هغه زنانه تا په نکاح کې واخسته داغه د لپاره یو شرط دی چې تا به داغه سره هم بستری کړي کله دغه زنانه سره تا به هم بستری وکړه دغه انجونی دغه تاسو په تربیت کې چې کوم انجونی دی دا پر تا باندې حرام دی فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم شزه خو درا وسته داغه سره خو انجونی ور سره د بل میړه ده لیکن تا هم بستری نه در سره کړي نکاح خو دیو که هم بستری نه ده کړي لہذا په دې صورت کې هغه بل میړه چې انجونی راغلي دي هغه پر تا باندې بیا حرامي نه دي د عدت بعد هغه پر تا باندې حلال دي وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم زامن دوه قسمه یو خو هغه زوی دي چې تاسو پیدا شوی دي یو هغه زوی دي چې تا په خپل باندې نوم پر پورته کړی چې دا زما زوی دي دا زما زوی دي خلک هم دا پلان کې زوی حقیقت کې دي زوی نه بعض اوقات خلک و یو چاته زوی ورکوي دا ته وساته هغه ساتلی خلک وای دا د زوی دي هغه زوی حرمت نه ثابتېږي هغه زوی سره حرمت ثابت دی چې کوم زوی ستا من اصلابکم په نسب کې دی دا هغه د زنان سره یا دا هغه دغه سره ستا نکاح جائز نه ده وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف اور دوی خوندې په یو وخت په نکاح کې اجدل دا هم جائز نه دی دا په شریعت کې حرام نبی علیہ السلام حضرت عثمان ته ولور ور کمړه سو بل ور کمړه سو نبی علیہ السلام په څلويشت ما به ګرځي یو د بل سره کړی وای لیکن دوی په یو وخت کې نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر مسترا ثابت کړي الا ما قد سلف مگر دا دې چې دا زړې خبرې دي په خوا یا زمانہ جاهلیت یا شروع اسلام کې دوی خوندې جمع کېدل شوې بعد کې دا شی حرام سو ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی بخښون کې دي او رحم کوم کې دي یو اخرنی مسله چې موږ ته وسکیه رسول رضاعت لپاره ضروری نه دي چې درې واره زموږ زنانې وای کښنه چې درې واره شو دی او چې نو رضاعت ثابتېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم شی روزه فاسدیږي په هغه شی باندې حرمت ثابتېږي روزه په یو غړب یا په یو قطره شی دی باندې فاسدیږي لہذا یو قطره کښنی وچله رضاعت ثابت دي الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين الہ العالمین ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما درس قرآن میں بیٹھنے والے